سورة انفال آیات نمبر 35. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون صدق الله العظيم. دی آیات کریمه کې بل زجر او زورنه ده منکرینو د قران کریم ته او اثر د نشټوالي د تقوا ذکر کیږي او د دې آیات کریمه دو معناګانې یو دا چې د مکی کافرانو او مشرکانو به د بیت الله نه طوافونه کول او د طواف په وخت کې به شپېلې وهل او لاسونه به پړقول او دغه ته دوی عبادت ویل. سره د دینه لاسونه پړقول یا شپېلې وهل کم انسان کې چې معمولی غوندې عقل وي هغه په ځای د دې چې دې ته عبادت وای بلکې دې ته حماقت او جهل وای. چې معمولی غوندې عقل بچا کې وي نو هغه شپېلې وهلو ته او لاسونو پړقولو ته عبادت نه وای بلکې دا د بېوقوف او د جاهلانو خلقو عمل دی. لکه نن سبا چې بعض خلک هغه په جماعتونو کې ګډاګانې کوي رقصونه کوي ټوپونه وهي او دې ته عبادت وای. نو دا د کماقلو او د بېوقوف خلقو کار دی. دویم مطلب د آیات دا دی چې د مکی کافران هغه د بیت الله په خوا کې عبادت کوي لیکن د دوی د عبادت داسې عبث ده لکه شپېلې وهل او لاسونه پړقول چې عبث ده ځکه چې دوی د شرک عقیده لري کفري عقیده لري او د کفر او د شرک سره اعمال برباديږي. د کفر او شرک سره یو عملم د الله په دربار کې قبول نه ده. نو فرمای وما كان صلاتهم او نو عبادت د دوی عند البيت نزدې د بیت الله سره الا مکاء مگر شپېلې وتسدیا او لاسونه پړقول. الله فرمای فذوقوا العذاب پس پسکه عذاب بما کنتم تکفرون په سبب د دې چې یی تاسو کفر کوونکی. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله. دی آیات کریمه کې د دې کافرانو یو خاص واقعې ته اشاره کوي. هغه دا چې د مکی کافرانو د اسلام او د مسلمانانو خلاف ډېر مالونه جمع کړي وو چې دغه مالونو په خرچ باندې به مونږه دا مسلمانان ختم کړو. لیکن الله رب العالمین دوی ختم کړ. دوی مالونه جمع کړي وو خرچ کولې د مسلمانانو د ختمولو د پاره. الله پاک د دوی هغه مالونه ضایع کړ او دوی په خپل خوار او ذلیل شو. عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما فرمای چې په بدر کې ډېر کافران قتل شو او ډېر په قید او بند کې راغلل او ډېر زخمیان شو. نو بعض کافران چې هغه زخمیان شوي وو شکست زده هم او زخم خورده هم او د دوی پلاران یا زامن یا ورونه په جنگ بدر کې قتل شوي وو. نو هغه راجم شو ابو سفیان ته او فرمایل
چې دا دومره لویه قرباني زمونږ پلارانو یا زمونږ زامنو یا زمونږ ورونو ورکړه، نو دا ستا د تجارتي قافلې د بچ کولو دپاره، نو لهذا ته اوس د هغې قافلې نه زمونږ سره مدد وکړه، مونږ ته سمال راکا چې مونږ یې د مسلمانانو خلاف خرج کو او د دوی نه انتقام واخلو. ابو سفیان ورسره ومنل او د تجارتي قافلې نه ډېر لوی رقم ورکړ دوی ته، نو دوی ځانونه سنبال کړه او بیا د احد میدان ته راغله مقابلې ته د مسلمانانو. نو الله رب العالمین د احد په میدان کې هم دوی ته شکست ورکړ او دوی باندې یو غم د شکست راغی او دویم غم په د دې راغی چې مالونه یې ضایع شو. دوی چې کوم مقصد دپاره خرج کول په هغه مقصد کې دوی کامیاب نشو. او امام بغوی رحمت الله علیه فرمایي چې د دې آیات تعلق د بدر سره ده. بدر میدان ته چې کله د مکې کافران راتله نو تقریبا 1000 کسو 1200 سردارانو د دوی خرچه په خپل ذمہ باندې اخیستې وه چې مشهور باغې کې ابو جهل، عتبه او شیبه او نور سردارانو چې د تلو راتلو څومره خرچه کېږي دا ټوله خرچه مونږ برداشت کوو، د اسلحو خرچه مونږ برداشت کوو، خو تاسو زمونږ سره لاړ شئ. نو د 1000 کسانو به څومره زیات خرچ وي ځکه دوی به چې یو پړاو په یو ځای کې اچو نو 10 اوښان به یې ورته حلالول، نو ډېرې لوی خرچې وکړي او مطلب د مسلمانانو ختمولو، د اسلام او د مسلمانانو مقابله مطلب و. لیکن په بدر کې عظیمه ماتې وخوړه دوی، نو بعض قتل شو پکې، بعض قیدیان شو، بعض زخمیان شو او چې څومره مالونه یې خرچه کړي وو هغه ټول ضایع شو ځکه د دوی مقصد حاصل نشو. دې کې هغه خلک هم داخل چې کوم سړی په باطله طریقه باندې یا په باطل دین باندې پیسې لګوي د حق دین په مقابله کې، نو د هغې خلکو هم دغه انجام دی چې هغې په خپل مقصد کې نشي کامیابېدی. د دې دین حافظ الله رب العالمین دی، د دوی دا مالونه به ضایع شي خو خپل مقصد کې به کامیاب نشي. کافرانو چې څومره انجیوګانې جوړې کړي دي په اسلامي ملکونو کې په یو نوم او په بل نوم باندې مسجدونه هم جوړوي، مدرسې هم جوړوي، خیریه ادارې هم جوړوي. نو عام مسلمانان وایي دا خو ډېر ښه کارونه کوي، لیکن دا انجیو والا چې د اسلام د مقابلې دپاره د اسلام د ختمولو دپاره څومره کوششونه کوي نو هغه حربي کافران نه کوي او نه شي کوي. نو دا انجیوګانې پیسې خرچه کوي د دین د ختمولو دپاره او د مسلمانانو د بېدینه کولو دپاره، لیکن دوی په خپل مقصد کې نشي کامیابېدی. که یو څو ساده لوح مسلمانان یا بعضې ګمراهان او منافقان هغه خو اصل د دوی مخکې نه ملګري دي، که هغې بېدینه کي نو هغه مخکې نه بېدینه دي. خو چې کوم سړی صحیح مؤمن وي او د الله نه یریږي او د دین سره یو نوع تعلق وي هغه څوک په پیسو باندې نشي ګمراه کوي. فرمای ان الذين كفروا یقینا هغه خلق کفروا چې هغه کفر کړی دی ينفقون اموالهم الله فرمای خرچ کوي هغه اموالهم مالون خپل ليصدوا عن سبيل الله دې د پاره چې منه کې خلق عن سبيل الله د لارې د الله نه. الله فرمای فسينفقونها زرد چې دوی با خرچ وکي د مالونو دا د احد د واقعې سره تعلق ده، لیکن دا آیاتونه د بدر د غزا نه وروسته نازل شوي دي.
نو مخکنه الله پیغمبر ته پیشنګوئی ورکړی دا فسينفقونها زرد چې دوی با خرج کی مالونه ثم تكون عليهم بیا بشي دوی عليهم فاغي باندې حسرت افسوس دا خپل مال خرج کول به ورته افسوس وګرځي چې مونږ خپل مقصد کې کامیاب نشو دا دومره مال زمونږ ضایع شو ثم يغلبون بیا الله فرمایي بیا به دوی مغلوب کړي شي لکه په احد کې چې مغلوب شو یا په بدر کې مغلوب شو الله فرمایي والذین کفروا او هغه کسان چې هغه کفر کړی دی الی جهنم یحشرون الله فرمایي دوی به جهنم ته یحشرون جمع کړي شي دنیا کې مالونه برباد دوی په خپل برباد او آخری انجام هم اور د جهنم نه ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض ليميز الله الخبيث لام دا علت د پاره ده نو علت د یحشرون د پاره دوی به جهنم کې جمع کړي شي صد پاره دې د پاره چې جدا کې الله پاک خبيث کافران من الطيب د پاک مؤمنانو او یا لام د عاقبت ده معنا دا د انجام بدای چې جدا به کې الله پاک خبيثان د پاک خلق خبيث او طيب دا دوا متقابل الفاظ دي خبيث معنا ناپاک او حرام او طيب معنا پاک او حلال نو یا خو مراد د دې نه مالونه دي چې د کافرانو مالونه خبيث دي حرام دي ناپاک دي او د مؤمنانو مالونه پاک او حلال دي نو کافرانو خبيث ناکار او ناپاک مالونه ډیر خرج کړه لیکن خپل مقصد کې کامیاب نشو او مؤمنانو خپل پاک لګ مال خرج کړ نو هغه په خپل مقصد کې کامیاب شو هغه دا چې فتح حاصل کړه په دشمن هغه غالب هم شو او د دې سره سره ډیر مال غنیمت حاصل کړ دویم دا چې خبيث نه مراد کافر ده او د طيب نه مراد مؤمن ده نو معنا دا ده چې د قیامت په ورځ به دا خبيث کافران جدا شي د پاک مؤمنانو مؤمنان به جنت تلار شي او کافران به جهنم تلار شي ليميز الله الخبيث دې د پاره چې جدا کې الله تعالی الخبيث ناپاک من الطيب د پاکنا ويجعل الخبيث او کی بدی الله تعالی خبيثان بعضه على بعض د پاسه د بعضنا فيركمه جميعا پس ډیرې بکی دوی لرا جميعا طول فيوزه فيجعله نواب چې دوی لرا فی جهنم په جهنم کې به وغورځي الله فرمای اولئک دغ خلق هم الخاسرون هم دوی پورا تاوانیان دي قل للذین کفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف دی آیات کریمه کی ترغیب د توبې ده مخکې د دې کافرانو خباستونه ذکر شو اوس ترغیب د توبې ده کچره دا کافران د خپل کفر نه توبه وباس د کفر نه منش نو مخکینی چې څومره جرمونه کړی دي هغه به ورته الله تعالی ټول معاف او کچره دوی بیا واپس کیږي جنگ ته نو مخکینی خلقو طریقه تیر شوی هغه دا چې د مخکینو انبیاو او مؤمنانو چې مقابله به و د دې کافرانو سره نو الله د مؤمنانو او د انبیاو مدد کړه او دا غي په مقابله کې کافران شکست خورده او مغلوب کړي نو دغه شان د الله طریقه وسم فرمای قل ورته پیغمبر للذین کفروا للذین ببارد خلقو کې کفروا چاغه کفر کړي دي ينتهو کچری دوی منع شو د کفر نه یغفر لهم او بخلای شي دوی ته ما قد سلف هغه گناهونه چې مخکې تیر شوی دي و ان يعودوا
او کچری دوی واپس جنگ تا الله فرمای فقط مضت یقینا تیر شوی دا سنت الاولین طریقہ داولنو خلقو اولنون مراد مومنان او انبیاء دي چې الله دا غي مدد کړي او یا اولین مراد کافران دي طریقه د مخکینو خلقو تیر شوی دا چې مخکې کافرانم الله ذلیل کړی دي دا کافران به هم ذلیل شي بیا ګوري دوباره الله فرمای وما كان صلاتهم او نه عبادت د دوی عند البيت نزدید بیت الله سرا الا مکاء مگر شویلیدا وتسلیه او لاسونه پړه کول دي الله فرمای فذوقوا العذاب پس پسکی تاسو عذاب بما کنتم تکفرون فسبب د دې چې تاسو کفر کوونکی ان الذين كفروا الله فرمای یقینا هغه خلق کفروا چې هغه کفر کړی دی ينفقون اموالهم خرج کوي هغه مالونه خپل ليصدوا عن سبيل الله دې د پاره چې منکه خلق عن سبيل الله دلار د الله نه الله فرمای فسينفقونها زرد چې خرج وکړي دوی دې مالونه لرا ثم تكونوا بیا بشي عليهم فدوی باندې حسرة افسوس ثم يغلبون بیا بمغلوب کړي شي والذین کفروا الله فرمای هغه خلق چې هغه کفر کړی دی الى جهنم يحشرون هغه به جهنم ته جمع کړي شي ليميز الله الخبيث دې د پاره چې جدا کې الله تعالی ناپاک من الطيب د پاک ويجعل الخبيث او کی بدی الله تعالی خبيثان بعضه على بعض د پاسه د بعضنا فيركمه دیرای بکی دوی لرا جميعا طول فيجعله باب اگر زیدوی لرا وابچ دوی لرا فی جهنم فجهنم کی الله فرمای اولئک هم الخاسرون دغه خلق تاوانیان قل للذین هو پیغمبر للذین فبارد هغه خلقو کی کفرو چاغه کفر کړه ده ان ينتهو کچری منشدوی د کفر نه یغفر لهم نو بخنه بو کړی شي دوی تا یا او بخلای شي دوی ته ما قد سلف هغه گناهونه چې دوی مخکې کړی دي و ان يعودوا او کچری دوی واپس شو جنگ تا فقط مضت سنت الاولین یقینا تیر شوی دا طریقه د مخکینو خلقو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین